जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। زه د انفارمیشن چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زه تاسو ته یو اهم ټاپک په باره کې څه خبرې کول غواړم. هغه ټاپک دا دی چې کرونا وایرس په عالمي دنیا کې خور دی، لیکن اوس مارکې ویکسین هم راغلی دی. ځینې خلکو تاثرات دا دي چې دا ویکسین لګول نه غواړي، ولې چې د دې ویکسین د لګولو سره د انسان کومه ډي ان اے چې دی نو دغه ډي ان اے کې څه تبدیلیانې راتلی شي. زه د دې په باره کې تاسو ته خبره کوم چې دا کومه وایرس چې راغلی دی، د دې دا کومه ویکسین په مارکیټ کې اویلیبل دي، د دې په ډي ان اے باندې هیڅ قسم اثر هم نشته، ولې چې په یو ویکسین کې دا صلاحیت نشته چې دا د انسان ډي ان اے تبدیل کړي. د کرونا وایرس چې کومه ویکسین دی، په دې ویکسین کې اصل دي دننه څه دا ویکسین چې جوړ دي په دې کې د وایرس د کرونا وایرس څه حصه شامل ده چې هغه حصې ته مسنجر آر ان اے وایي. دا مسنجر آر ان اے چې کله زموږ وجود ته دننه شي نو دا وجود ته دا هدایت ورکړي چې ته یو داسې پروټین جوړ کا، کم پروټین چې د کرونا وایرس په سطح باندې موجود دی، نو په دې په نتیجه کې زموږ کومه قوت مدافعتي نظام امیونو سیستم چې دی دغه پروټین خلاف انټي باډیز جوړ کړي او دغه کومه وایرس چې دی د دې خلاف جنگ لړاوهي. چې کله هم تاسو ته وایرس دننه شي د دې خلاف بیا جنگ لړاوهي. نو د دې خبرې نه دا فتوه ولګېده چې د دې وایرس هیڅ قسم د دې ویکسین هیڅ قسم څه نقصانات نشته، دا ویکسین په ډي ان اے هیڅ اثر نه کوي او د دې لګول انتهایی ضروري دي. دا ویکسین به هغه خلک نشي لګولی چې کومه خلقو ته د ویکسین د وجې نه څه الرجي، ځکه چې د دې ویکسین د لګولو څخه هم څه هلکه پلکه الرجي امکانات کیدی شي. د دې ویکسین څه خاص ساید افیکټ هم نشته، البته چې څوک ویکسین وکړي نو د ویکسین په ساید باندې درد یا وجود تبه او هلکه سا بخار او وجود خوږېدو دا تقریبا د 10-12 غنټې کیدی شي، د سره خپل پین کلر استعمالوي. آیا دا خبره کیسه حقیقت ته چې دا وایرس د ویکسین مستقل حل دی؟ د کوویډ 19 ویکسین مستقل حل دی؟ نه، د کوویډ 19 ویکسین څه مستقل حل نه دی. البته دا ویکسین لګول زموږ په حکمت عملۍ کې یو اهم جز دی او دې ولګول انتهایی لازم دي. دویمه خبره دا ده چې د ویکسین د لګولو نه وروسته څومره وخت دا کار شروع کوي. نو کله چې یو ویکسین ولګي نو د ویکسین نه وروسته دا اثر 2 نه 3 هفتو پورې شروع کوي چې کله دویم ډوز ولګي، او دا هم پکار دی ویکسین ولګوي نو دا دی بیا 3 میاشتې پس خپل قوت مدافعتي انټي باډیز ټیسټ وکړي چې آیا زما په وجود کې د دې څه انټي باډیز جوړ کړي دي او که نه. 3 میاشتې پس دا ټیسټ پکار دی. او د ویکسین د لګولو نه وروسته دا خبره هم انتهایی لازم ده چې آیسوپیز دی فالو کوي، ولې چې که ویکسین ولګي نو د ویکسین نه وروسته بیا هم آیسوفیز فالو کول، ماسک لګول، سوشل ډسټنس، سماجي فاصلې چې کومه دي د دې فالو کول انتهایی لازمي دي. Thank you for watching my video and also subscribe my channel for the other information.